تفهیم چې ته ښه مشر وي، دروند مشر وي، نو هغه سره پارټي چې وي نو هغه سره پخه ولاړه وي، مضبوطه ولاړه وي، مضبوطه ډله وي. نو میاں صاحب چې دی هغه یو شخصیت، قدابر شخصیت دی، هغې نه څوک انکار نشو کولی. بیا افتخار حسین پارټۍ دپاره ته عوامی نیشنل پارټي دپاره ډېر زیات قربانیان دي. خپل یو زوی دی هغه وینه یې دې دپاره بهیولی ده، هغه غم جدایي برداشت کړې ده. خو دا پارټي مضبوطونې دپاره میاں صاحب څنګه مخکې ایکټ و، نو څنګه چې د عمر لحاظ سره ګوري نو اوس میاں صاحب دوره هغې کې سیوا دغه شوې، ځوانۍ نه سیوا میاں صاحب ایکټو شوی دی. نو هغه کوم قداور شخصیت دی، هغې د وجې پارټي نه صرف متفق ده، منظم ده، او داسې مشران چې وي نو ورکرانو کې جوش جذبه پیدا کېږي. په دغه حلقه کې سماجي کار میاں راشد حسین شهید فاونډیشن، یو یتیمخانه، هسپتال، دا ټول رسې شروع کړي، نو یو ډېر لوی نیټورک. میاں صاحب خپل زوی چې کوم میاں راشد، هغه شهادت نه بعد همت ونه بېللو. هغه چې کومه شهادت دی هغې نه یو لوی دغه دی حاصل کو، یو میشن دی جوړ کو. میشن دا چې خدمت میشن دی، څنګه باچا خان خدایي خدمتګار میشن، نو میاں صاحب هماغه خدمت میشن چې دی نور داسې هغې کې هلې ځلې سیوا کوي. څنګه تاسو وایي چې خپل فاونډیشن جوړ کړی دی میاں راشد حسین په دغه باندې په نامې باندې، او تعلیمي اداره ده، تعلیمي اداره چلوي. بل دا علاقې غریب دي، مساکین دي، هغه مالی لحاظ سره یې سپورټ کوي. دغه شان دی هسپتال دی، هسپتال سره یې دا کوي که نه، په نوم باندې جوړ کړی. نو په بي هسپتال چې سرکاري هسپتال